السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو قطر نه یو مرګلي ډیر معزز مرګلي علمدو شخصیت سوال کړی دی چې د بینک نه د سټوډنټ ویزې لپاره یا هر قسم ویزې لپاره چې کوم سټیټمنټ راخستی شي د هغه جواز او عدم جواز مبارک دا سوال لږ تفصیلي کوم چې تاسو پوه شئ. نن سبا اکثر بیشتر دا کیږي چې سټوډنټان د سټډي ویزې باندې بیرون ملک ته ځي، زده کړې ویزې باندې مختلف ملکونو ته سفر کوي. د دې ویزې لپاره شرط اول دا دی چې د سټوډنټ یا د هر هغه کس چې هغه ویزا اخلي د هغه په اکاونټ کې مطلوبه رقم موجود وي چې هغه 40 लाख نه 50 60 70 लाख پرې کې دی شي، کروڑ پرې هم کې دی شي. اوس دی وخت کې چونکه خلکو څخه دومره پیسې نه وي، بیا څو کې چې ایجنټان باقاعده یا دیتا جعلي سټیټمنټ جاری کی یا داسې ورته کې چې بینک یا د ویزې ایجنټ دیتا د قرضې په تور باندې پیسې ورکړي چې څه مدت پورې ستا په اکاونټ کې د پیسې مونږ اچو، خو د دې استعمال به نه کوي. شرط اول شرط دا دی چې دا به ته استعمالوي نه. دویم شرط دا دی چې کله ستا کار وشي ویزه مکمله شوه د هغه نه بعد به بیا دغه قرض چې کوم تا ته مونږ درکړی دی پیسې به بند کړي ستا په اکاونټ کې مو اچولې، نو دې په بنیاد باندې به ته مونږ ته 10% 15% یا زیات یا کم دومره به په دې باندې مونږ ته پروفیټ راکوي، ګټه به راکوي. نو آیا دا جایز دی که ناجایز؟ او که دا ناجایز دی نو جایز صورت څه کیدلی شي؟ اوس جواب واغلو. اول دا چې جایز صورت د دې دا کیدی شي چې که یو کس ته بیرون ملک ته د زده کړې لپاره ځي سټډي ویزې باندې یا د کاروبار لپاره ځي او پیسې ورسره نشته، نو جایز صورت دا کیدی شي چې دا کس یو داسې کس نه چې هغه سره پیسې وي په اکاونټ کې، هغه د قرض حسنه بلا سود قرضې په تور باندې راواخلي، خپل اکاونټ کې واچوي او څومره قدرې اماونټ د دې په اکاونټ کې دي هغه مقدار مطابق د سټیټمنټ بینک نه هغه جاری کی. نو دغه طریقه جایز دی، حلال طریقه دی، روا طریقه دی. ورسره بیا دغه رقم چې کله دی کار وشي ډایرکټ واپس ته ټرانسفر کی، دا بهترین طریقه دی. یعنی بینک نه روکږي باقاعده کس واپس ورکړي شي، دا حلال طریقه دی. ناجایز او حرام طریقه دا دی چې هغه اکثر بیشتر نن سبا ایجنټان کوي. سوال کې هم دا ذکر وشول، تاسو هم دا متعلق شوی دی. هغه دا دی چې د ویزې ایجنټ کس ته وایي خواهشمند د ویزې ولته چې تا ته زه د خپل طرف نه یا ما 70 پارټي یو انویسټر دی د هغه طرف نه د ستا په اکاونټ کې یا د بینک طرف نه 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख وټ ایور څومره پیسې تا ته پکاري دا به مونږ بینک واچو او څو مدت پورې تاسو پراتی وي ستا په بینک اکاونټ کې وي. خو شرط اول شرط دا دی چې دا به ته استعمالوي نه، دا به ته خرج کوي نه. دویم شرط دا دی چې کله ستا کار په او چلیږي دا پیسې به اسې مونږ ته واپس کوي، زمونږ قرض دی، خو د دې قرض په بنیاد باندې به ته مونږ ته 10% 10% یا 15% یا کم او بیش دومره به مونږ ته دغه قرضې چې تا ته مونږ اکاونټ کې اچو د دې به مونږ ته ګټه راکوي، پروفیټ راکوي، نفع به راکوي. نو چونکې دا خو قرض دی او په قرض باندې نفع اخیستل یا نفع ورکول دا شرعا د سود په زمرې کې راځي، دې ته سود ویلی شي. او حدیث مبارکه مطابق هر هغه قرض چې هغه ځان پسې فایده او نفع پروفیټ رزور کی راخکی یا هر هغه قرض چې هغه پسې نفع تړلی شوي یا شرط تړلی شي چې په دې باندې ماته نفع راکوي، ګټه راکوي، پروفیټ به راکوي، نو هغه هم سود دی او سود لیندین اعتبار سره سود چونکه په شریعت کې حرام دی، لہذا دا قسم سټیټمنټ جاری کول او په هغه باندې قرضه اخیستل او په هغه قرضې باندې سود چې کوم دی پروفیټ ورکول دا حرام دی. دې بنیاد باندې سټیټمنټ اخیستل هم حرام دی. په کار دا دی چې هغه ولې طریقې سره قرض حسنه راواخیستل شي چانه او خپل اکاونټ کې د واچوي کی او کله چې کار وشي نو بیا په څه طریقې چې وي هغه ته دا قرض واپس کړی شي. همدغه ډیره اسانه طریقه هم دی، جایزه او روا طریقه هم دی. الله تبارک وتعالى د مونږ ته شریع احکام باندې عمل کول توفیق را نصیب کړي. جزاکم الله والسلام.